زنا بالید کې مشغول شوي دي. زنا بالید دا چې خپل خواهش په لاس باندې پوره کول. نو اکثر خلک په دا کې مشغول شوي دي، دې څه ګناه او څه نقصانات دي. جواب یې سره ووایو. ټول نه پهله خو یوه خبره دا چې دې نه منع راغله، رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایي. ټول نه غټ نقصان دا چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شي نه منع فرمایلی او ته هغه شی کوې، خو غلط کار کوي. یو دویم دا چې کوم کا زنا بالید کوي، یعنی خپل خواهش په لاس باندې پوره کوي. د قیامت په ورځ باندې وي د غلاس ګېډه وي، لکه څنګه زنانه ګېډه شي بچی پیدا کړي، داسې وي د سړي لاس چې کوم د ګېډه وي قیامت په ورځ هر څوک یې پېژني چې مړه دا خو هغه سره دوه دنیوي نقصانات یې څه دي؟ دنیوي نقصانات یې دا دي چې په دې سره انسان کمزورتیا مې ته راځي، خپې یې هم خوږېږي، ملا یې هم خوږېږي، او بیا چې کله ودونه وکړي نو بیا په ودونو کې شرمېږي، بیا کله په حکیمانو باندې ګرځي، کله په ډاکټرانو باندې ګرځي. نو برای مهرباني دې نه اجتناب وکړلی شي. کوم کسان پکې لګیا دي هغه توبه وباسي او آینده چې کوم دی ځان د دغو شیانو نه وساتي.